السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. چونکې څنګه چې موږ پرون یو ویډیو ورکړی و چې ورځ تر ورځه زمونږ خپل جماعتونه د خپل لاسه شهیدان کیږي، نو د هغې مطلب زمونږ دا و چې کچرې موږ خپل جماعتونو ته وګورو زمونږ قرآنونه ضعیفان کیږي، زمونږ د خپل لاسه هغې دپاره بهتر الماری نشته دی، د تختي د رایل ضرورت دی، د مسجد د صفائی دپاره د اوزار ضرورت دی. چونکې موږ د ورځې 15 ټایمه جماعت ته راځو خو خپل ځان په دې ناغرضه کړو، نو هغه ناغرضتیا نوره نه ده پکار، د هغې دپاره موږ سټپ واغستو. په دې سټپ کې به موږ ته ستاسو تعاون او ستاسو مرسته پکاري. نو الحمدلله ثم الحمدلله نن زمونږ رومبنۍ مشوره وشوله په جامع تعلیم القرآن والحدیث د مدرسې د پاسه چې کوم جماعت دی په ګوکن روډ باندې، چې په هغې کې زمونږ ټیم رومبې تیار شو. په هغې ټیم کې دې خوا زما خواته ناست شفیق امیر صاحب د هغې مطلب سربراه دی چې د هغه سرپرست کې به دغه ټیم د دې مسجد خدمت کی. خواته صفدر چې ناست دی دا هم خادم دی، دوی به هم خدمت کی. اپنے ہی گھر کو آج سے مسجد بنائیے، مسجد سے یہ صدا اٹھی مسجد نہ آئیے. څنګه چې مونږ بره ویډیو وکړله، په بره ویډیو کې مطلب د خبرې زمونږ دا دی چې دا پیغام تاسو در ورسي چې مونږه یوازې گفتگو نه وکړې بلکې پریکټیکل کار دی. زمونږ په دې جماعت کې هم د دې همزولو سره د دې ځوانانو سره ناسته وشوه چې دا کم ځوانان تاسو ته د سکرین باندې ښکاري دا به د دې جماعت مدرسه فاروقیه کلپانی چم چې کم جماعت دی مدینه مسجد په ډګر کلي خاص په چوک کې دی، نو دوی به د دې جماعت ذمہواري اخیستې ده، د دې د صفایۍ د دې د ټول سامان ذمہواري به دوی سري. انشاءالله العزیز د الله نه دعا ده چې دا کار دی الله پاک د دوی نه واخلي، دا کار دی الله پاک زمونږ نه واخلي او الله پاک د ستاسو په زړه کې د الله د دین سره مینه محبت پیدا کړي. اپنے ہی گھر کو آج سے مسجد بنائیے، مکے میں داخلے کی اجازت بھی چھن گئی، اجازت بھی چھن گئی، مکے میں داخلے کی اجازت بھی چھن گئی. دیوانہ وار اب کہاں چکر لگائیے، مسجد سے یہ صدا اٹھی مسجد نہ آئیے. اپنے ہی گھر کو آج سے مسجد بنائیے، مسجد سے یہ صدا اٹھی مسجد نہ آئیے. اپنے ہی گھر کو آج سے مسجد بنائیے. ممکن ہے یہ عذاب خدا ہم سے ٹال دے، خدا ہم سے ٹال دے. ممکن ہے یہ عذاب خدا ہم سے ٹال دے. روٹے ہوئے کو جائیے جا کر منائیے. اللہ پاک فرمائے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. زه تر هغې پورې د یو قوم حالت نه بدلو ما تر سو پوری چاہا پخپل دا حالت بدلولو کوشش نہیں کرے، سوچ ہی نہیں کرے. علامہ اقبال بھی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جنہیں ہونا سوچ اپنے آپ کی حالت بدلنے کا. نو حیران دیتے یو اسڑے لکھ سوچو کی دا جماعت امام دا اکسفورڈ یونیورسٹی دا وی سی برابر دے منزو جماعت تا دا جماعت امام چې کم دی دته دا ذمہواری والا شوی دا چې دا محله کې چې څومره خلک دی 30 ته 40 ته 50 ته 60 ته دا ستا ذمہواری ده چې د دوی پر حق باندې روانې په نیغه لار روانې. نو رونو دا کم کار چې موږ شروع کړی په دې کې به رومې فضبوتو ثابت قدم بوسو. خلق په خبرې کې څوک په وي چې مشورتیا دپاره لیکیا دي، څوک په کنځلي کې، څوک په ویناګانې کې، موږ به په خپل ځای کلک ولاړ یو. ځکه الله پاک وایي یا ایها الذین آمنوا استقاموا الذین استقاموا. هغه خلک په دنیا کې کامیاب دي چې هغوی کې مستقل مزاجي یو کار شروع کو بیا یې پرېږدي نه، بس کو هر څه راځي زه به چې هغه کار تا ته شریعن ټیک ښکاري. نو بلکل زمونږ دا کار ټیک دی. اوس زمونږ دا کار څه دی هغې طرف ته راځو. اوس خبره اهم خبره دا ده، دا موږ بار میټینګ کې ویل دي چې کوم سامان چې موږ راوړو یا د 1350 روپۍ دي دا وقف بالمسجد نه دي، دا وقف بالله دي. ځکه د دې 1350 روپو اوس صرف دې جومات له سامان نه وړو ټرای به کړو او دوی 2 میاشتې پس موږ راځو هغه سامان به خراب شوی، هغه قرآنونه به ضعیفان شوي، هغه جومات به هغه شان څښا پروت وي خو ترتیب به نه معلومو. نو موږ به خپل سامان د فاؤنډیشن نه ورکو دي 3 کسانو له، او دا 3 کسان به بیا په جومات کې په کار راولي. جمعې ورځ 10 بجې شي
نو په هر جماعت کې به یکدم صفائی سټارټ. دا زموږ لپاره ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده چې الله پاک زموږ ذهن ته دا سوچ راوستو. نو سیستم به داسې چې 10 بجې شوې په ټایم پیس کې او ډګر کلی دی او په ډګر کلي کې جماعت دی او د هغې جماعت زموږ سره رجسټریشن شوی دی زموږ د فاؤنډیشن سره. نو باقاعده دې فاؤنډیشن نه به 2 یا 3 کسان د سروې په نظر ځي او د هغوی یو قسم انداره به کړي، یو قسم پله به کړي چې د هغوی صفایي سټارټ ټکو سټارټ نه ده. د 10 نه د 12 بجو پورې مونږ څو فلیکسونه تیار کړي دي، هغه په هر جماعت کې لګي. دونه وخت کې دي ما پرون ته حواله کړو لږ رخ شوي هم دي. مونږ ته 15 آرډر کړي دي، ستاسو خوښ شو جملې مملې ستاسو خوښې شوې نو بیا به یې په ډیزاین باندې مونږ هر جماعت له یو جوړ کړو. نو دا به دا سوایي خبره نه چې کسان به راځي صفایي به کړي، دا باقاعده مونږ څوک یو سوچ پوینو هغه څیز به مونږ په جماعت باندې ولګو، جماعت کې دننه. او دا کې باقاعده فاؤنډیشن نمبر هم دي کو چې تاسو ته یا سم مسلې یا د محلي ولته تاسو نه سم مسلې نو هغه فاؤنډیشن سره رابطه کولای شي. مونږ په کې د مدد اپیل هم کړل پلس په سر تاسو دا کاغذ هم لګي. دا به 2 قسمه ډکیږي وسو، یو به زموږ سره پاتې کېږي فاؤنډیشن کې، بل به سره دا لګي هلته. دلته مطلب امیر دی، د امیر نمبر دی یا دغه دی چې محلي ولته سم مسله جوړیږي نو هغه باقاعده رابطه کوي. دلته کې د مسجد د امام سره پکې هم دستخط دی او دغه نمبر پکې دی چې مطلب افراد تفرید نه جوړیږي. دا څه کار به ان شاء الله د مشورې د صلاح کار وي.